هغه زما د مقدسات توهین کېدل دي او هغه مسلمان په سر احسان ته په باندې مسلمان وي دا غي کلمه د مسلمانانو د کلمې نه بدل لا د شیعه اذان د مسلمانانو د اذان نه بدل دی د شیعه مونږ د مسلمانانو د مونږ نه بدل دی استاد المناظرین حضرت مولانا مفتی محمد ندیم صاحب کومه گفتگو کړې ده ازې دا گفتگو را سره لازمي واوري او کو ویډیو هم خوښ شو نو خامخا لایک کړئ او چینل در سره سبسکرایب کړئ اسلام رفعت دا د اسلام شان او د اسلام زینت دغه عمر نن د مسلمانانو د نظرونو نه پټ مونږ باندې چې کله حمله وشو مونږ جمعات کې په احنام مسجد کې هم دې گزاره وکړو همیشه د دغه خلکو د بيدین خلکو گزار درې جمعات نه ګوري مدرسه نه ګوري کور نه ګوري هغه ځکه د گزار ول تلار شه د مسلمانانو د امیر المؤمنین حالت واخله جسدي هغه چې دلته ودرېدو د امیر المؤمنین حالات یې وکتل واپس لاړو ویل چې دې خلکو د شکست ورکول ممکن نه دی ولې نه دی ویل شپې هغه په مسلې باندې الله ته ولاړی د ورځې د اسونو په شا باندې هغه ناسي د الله دپاره هغه د اس حالت سره چې مخامخ شي ګبراویږي نه یریږي نه د هغوی فتح کول مشکل دي ورته وی دیو بیا میټینګ کوو مشوره چې څه وکړو ویل د ایران او فارس دا اخیسته جنکۍ سبا ته چې دیو کله قادسیه ته داخل شي دا ورته په لاین کې ودروي د دیو نظر به په دې طرف باندې شي د الله امداد به ورنه اوچت شي عمر فاروق رسول چې کله قادس دا د مجاهدینو لښکر 30,000 کسان دي دا چې زی عمر فاروق ورته اطلاع کوي دغسې حالات دي ورته مؤمنان کل المؤمنین یغضوا من ابصارهم تاسو ته حکم د خپل نظرونه سترګې په دې وخت کې خلق ښکته کوي مړه دا روان دي د یو میله پورې هغوی بربنډې جنکۍ ورته ودرولې دي دوی څه کوي دا صحابه کرام تیر شو نظرونه ښکته دي هغوی وایي قسم یې وخوړو کانها علی رؤوسهم گویا کې به دا سرونو د صحابه کرامو مارغان ناستې دغسې روان دي بره نه ګوري او بیا هغه زنانه وایي قسم خوري ما هذا الا بشر ان هذا الا ملکون دا پرشتې وې د انسانان نه وو تاسو کتلی مونږ خو چې اوس د حج عمرې نه هم راځو مونږ ته هم د اجازونو کې تاسو کتلی د جینکو لباس یې ردیسي پوري یو شی اغوستی دا هم حق حالت دی مسلمانان حج ته ځي واپس راځي عبادت ته ځي تجارت ته ځي یقین وکړن په ملک فحاشي بې حیایي دا دومره حد ته به مسلمان ملکونو کې رسېدل چې انسان یې سره تصور نشي بهرحال 26 محرم الحرام 26 ذوالحجه درشتمه هجري خلافت د عمر لس کاله شپږ میاشتې څلور ورځې د عمر فاروق رسول خلافت په شپږمه ذوالحجه باندې مدینې منورې کې پیروز په نوم باندې یو مجوسي و ابو لؤلؤ نامه یې وه د مغیره رضی الله عنه غلام و دی راغی خپل لږی وکړو فریاد چې ما باندې دا ټیکس زیات دی دغه وتل څومره دی ویل روزانه 2 درهمه ورته ویل ستا کار سره ویل زه ترکاڼ یم نقاش یم دا ورته ویل بیا خو ډېر کم دي دی په هغې باندې خفه شو سبا ته انتظام جوړ کړی په 26 ذوالحجه شپږشتم ذوالحجه باندې عمر فاروق رضی الله عنه سهار مونځ ته راغی سب جوړ شولو کسانو سب جوړ کړو عمر فاروق مخکې شو ډېره منډه ووله په عمر فاروق رضی الله عنه باندې ګزار وکړو دا مسلمانان مشران اکثر چې شهیدان شوي دي سحر مونځ ته تلو یا بل ټایم مونځ ته تلو ځکه ټایمونه خو معلوم دي نو دا بدبخته راغلي دي په هغه ځای کې ګزار کړی مونږ باندې چې کله حمله وشو مونږ جومات کې په احنام مسجد کې هم دې ځای کې ګزاره وکړو همیشه د دغه خلکو د بېدینه خلکو ګزار درې جومات نه ګوري مدرسه نه ګوري کور نه ګوري هغه ځای کې دی ګزار کوي عمر فاروق زورول ویدو عبدالرحمن بن عوف رضی مخکې کو هغې باقي مونځ پوره کو صحابه کرامو دې سنبال کو دا ابو لؤلؤ دا بدبخت یې راونیو خو ده په هغه ځای کې خپل ځان هم په خنجر و خودکشي وکړله مردار شو عمر فاروق رضی څو ورځې هغه په خپل کټ باندې و علاج حکیمانو طبیبانو وکړلو خو افاقه ونه شوله پته ورته ولګېده چې بس اوس زما افاقه نشته دې وخت کې به خلک راتله ویل امیر المؤمنین مبارک دیشا اسلام الله درکو د نبی علیہ السلام صحبت درته نصیب شو به ورته وفرمیل امیر المؤمنین ستا حالت دا دی الله رب عزت ستا د وجه نه تعالی ځمکه اسمان ده عدل نه ډک کړي دي او اوس درته شهادت هم نصیب کېږي لیکن یری د هومره وه ویې فرمایل ورته ویل نه زما د هر څه یو طرف ته کا که الله ما سره برابر معامله وکړي چې عمره نه جنت شته نه جهنم شته عمر په دې باندې هم راضي دی
او دا کله چې شهید کېږي دا سر یې د بچي په پتون باندې پروت دی. ابن عمر عبدالله ورته وایي بچی دا سر مې په ځمکه باندې کېږدوه، د خپل سر د خپل یختان په د خاورو کې اړئ راړئ. ورته وایي بابا زما په پتون به پروت ویل نه بچیا دا سر مې په ځمکه باندې پرېږدوه چې دا په خاورو کې خړ په بړ شم، الله ته ستا په پلار عمر باندې رحم راشي. او په اخر کې خپل بچی ته وایي بچیا عائشہ رضی الله عنها ته ورشه، نبی علیہ السلام عمر فاروق ابوبکر صدیق نو دغه په حجره کې دفن وو، ورته ووایا که ستا اجازت وي عمر دلته دفن کېدل غواړي. ابن عمر چې کله راغی ام المؤمنین چړل ډېر زیات ویل زه دغسې وصیت مطابق راغلی یم. هغه ورته ویل دا ځای خو ما ځان له غوره کړی، خو چې اوس د عمر خبره ده زه خپل ځان باندې عمر ته ترجیح ورکړو. عمر ورته بیا مو ویل چې کله زه شهید شم د هغې نه وروسته به م ورشي بیا به دې تپوس وکړي، هسې نه چې سره مجبورۍ د وجې نه اجازت نه یې کړی. همدغه عمر فاروق رضی الله عنه یکم محرم الحرام باندې شهید شو. د عدل او انصاف دغه دروازه و باب د همیشه لپاره بنده شو. دا هغه دروازه وه چې فتنې په دې دروازې سره بندې شوې، دا دروازه چې کله ماته شوله فتنې را شروع شولې. هغه عمر چې شیطان ورسره لاره بل د اسلام عظمت و د اسلام رفت و د اسلام شان و د اسلام زینت و دغه عمر نن د مسلمانانو د نظرونو نه پټ دی.